الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، الله رب العزت انسان ته څه خوبې او څه خویونه دا ورکړي دي او ښه خوبې او ښه خویونه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے فرمائے دا دین اسلام بہترین خوبے و خوین دادی چے انسان زان دا لایانی کارون نزانو سادی. لایانی کارون نزانو ساتی چی کم فضول کار دے، بے معنی و بے مقصد دے، دا سے کار چی پائے کی نہ دنیا فائدشتا و نہ دا آخرت سے فائدشتا. دا سے کار نزانو ساتی ودا دا انسان دا دین اسلام کے دا بہترین خوی دے، خو خوی دے. محترم امام ابو داود رحمہ اللہ چې د ابو داود شریف
مصنف ته احادیث مبارکه په دې کې راټول کړي دي. هغه یو څلور احادیث داسې ذکر کړي دي او چې دا څلور احادیث دا د انسان ته دا کافی دي بس چې دا احادیث کوم انسان واوري مسلمان د پاره دا څلور احادیث مبارکه دا کافی دي په دې عملو کې داسې دی لکه د ټول شریعت باندې عمل وکړو. پای کې یو دا حدیث چې کوم ذکر شو د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا یو حدیث دا ذکر شو دا پکې دی. جوامع الکلم چې کوم احادیث یادی کی پای کې د دې تذکر راغلی ده. محترمو دویم نمبر حدیث ذکر کئی انما الاعمال بالنیات. یو دای چې مسلمان دی ځان د لایانی او فضول خبرو نه ځان وساتي، لایانی او فضول کارونو نه ځان وساتي، چې بے مقصده بے ضرورت کار دی دې نه ځان وساتي. حرکات او سکنات، هغه خبرې اترې، کلام او کردار دا جسم دی چې دی بے مقصد دی، په دې کې د دین او د دنیا څه فایده نشته، دې ته لایانی وایي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. مولا علی قاری رحمه الله د لایانی هم دا معنی کړي دي چې د بے مقصده، بے ضرورته، بے فائدې حرکات او سکنات دا دې پریدي. هغه کارونه چې بے مقصده دي د دې نه ځان وساتي. محترم دویم حدیث چې کوم ذکر کوي په څلورو احادیث مبارکو کې نو هغه انما الاعمال بالنیات دی. انسان عمل کوي او دې خبرې دی د په علم کې چې ما د عمل ثواب به هغه ملاویږي او اله به ملاویږي چې په دې کې اخلاصي. زه د عمل د څه دپاره کوم؟ منځ کوم، روژه نیسم، ذکر کوم، تلاوت کوم، د بیمار پرسی کوم. دارنګې د یو مسلمان جنازې لزم د څه مقصد دپاره ځم، نیت دې څه دی؟ په دغه نیت باندې به الله رب العزت اجر او بدله ورکوي. دریم نمبر حدیث چې کوم ذکر کړی دی فرمای الحلال بین والحرام بین. حلالم بیان شوی دی او واضح دی، ښکاره دی، حرام هم ښکاره دی. د حرامو نه هم ځان وساته، د حلال چې کوم دی د هغې اختیار کا. چې کوم دی په درمیان کې دی د هغې نه هم ځان ساتل پکار دی. مشتبه څیزونه ځان ساتل پکار دی. حرام خو حرام دی، حلال ښکاره دی، دا حلال دی، دغه استعمالوي شي. او چې کوم دی درمیان کې دی دا مشتبه څیزونه دي، دې نه هم ځان ساته، شک والا څیز دی. محترم په دې خبرو چې کوم سړی عمل وکړي دا د لپاره کافي ده. او څلورم نمبر حدیث ذکر کوي لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه يرضاه لنفسه. چې یو مؤمن مسلمان تر آئے پورې مؤمن کېدی نشي، کامل مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې دی خپل ورور له څه خوښوي، هغه څه خوښوي چې کوم ځان له خوښوي. ځان له څنګه ژوند خوښوي، ځان له څنګه لباس خوښوي، ځان له څنګه عزت خوښوي، ځان له څنګه خوراک څښاک خوښوي، دغه شان د بل مسلمان له هم خوښ کړي. د خپل ځان له د عزت خوښ دی، د بل بې عزتي کې
خپل ځان له دی یو شیز خو وخت بل د خراب ورکې. محترم دا څلور احادیث داسې دي فرمایي که به دې باندې انسان عملو کې به دا کافي ده. مسلمان د پاره دا څلور احادیث داسې دي دا جوامع الکلم دي دا ډېر لوی معنی لري ډېر لوی مفهوم لري خو په دې باندې ځان پوهول پکار دي او بیا پې عمل پکار دی. محترمو د لایانی او د فضول کار نه ځان ساتل پکار دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې د انسان د پاره د اسلام خوبی دا ده اسلام کې چې دی د فضول کار نه ځان وساتي. مونږ لږ شان د خپل ګریوان کې سوچ کو لږ شان دی په خپل ګیر چاپیره کشرانو مشرانو لږ سوچ کو نارینو زنانو باندې سوچ کو څومره پلایانې بې مقصد او بې مطلبه کار کې اخته دي بے مقصد او بے مطلب کار کی اختی. محترمو مولا علی قاری رحمہ اللہ دا دې حدیث په شرح کې یو مختصر واقعہ ذکر کړي فرمائی یو بزرگ په یو محل باندې تیرېدو اللہ والا کسو دا اللہ نه یره پړه کې وا تیرېده محل نوی جوړ شوی و محل ته ودرېده هغه مالک نه تپوس کوي چې صاحبه دا محل د کله جوړ کړی دی دا کور د کله جوړ کړی چې څنګه دا خبره ورته وکړه فوراً لا دا هغه مالک د طرف نه جواب نه دی میلاو شوی فوراً وی اے دوکه باز نفسه دا تا د څه شي تپوس وکړو دا خو څه بې مقصده تپوس دی کله یې جوړ کړی دی په دې کې څه دنیا فایده نشته کله یې جوړ کړی دی په دې کې د آخرت څه فایده نشته ځان ته خپل نفس ته متوجه شو خپل ځان ته او یې دوکه باز نفسه دا څه په فضول کار کې ځان اخته کړ څه بې ځایه سوال دی وکړو څه دی وکړو څه بې ځایه سوال دی وکړو دا سوال نه پکار دا تپوس نه پکار ځان ته وی اے دوکه باز نفسه پتا باندې به زه 1000 رکعات نفل کوم په دې سزا کې دا ستا سزا ده ولې فضول کارونه تپوسونه کې بے مقصد تپوس کې بے مطلب تپوس کې مونږ د یوې خبرې ته لږ شان دې سوچ وکړو الله والا خلقي دا غوی یو سکند او یو لحظه په فضول کار کې نه تیریږي او مونږ چې دوه کسان یو ځای کېږو زمونږ استاسو فضول خبرو کې فضول خبرې خو به بیا هم لا ښیي په غیبت کې زمونږ جون تیریږي غیبت کې زمونږ جون په چغلۍ کې تیریږي په بهتان کې تیریږي د مسلمان په بیزتۍ کې تیریږي لګیا یو د زنانو بیزتی د نارینه بیزتی او دا لاسه کې چې مونږ کینو نو زمونږ کار دی چې د علماو په سپکاوی کوو د علماو بد رد وایو چې زمونږ وس کېږي دوه کسان یو ځای کېږي دوه کسان دا وي ګپ په دې جوړېږي چې د نیکانو خلکو د علماو اهل حقو دا وي تذلیل وکړي سپکاوي وکړي محترم د دې فضول کارونه د بې مقصده خبرونه په دې نه ځان ساتل پکار دي مونږ قرآن تلاوت دپاره په الله قسم 10 منټه څوک نه وباسي د قرآن تلاوت وکړو او تپوس وکړه ګپ څومره ټیم لګې د کلیوالو سره د مرګرو سره د محلې والا سره د ګاونډیانو سره څومره ټیم په فضول ناستې ګپ لګې نو هر سړی به خپل ووایي چې څوک 15 غنټې او څوک 4 غنټې په 24 غنټو کې بیا د مسلمان اوقات دا ډېر قیمتي دي
د دې یو ذره ذره یو لحظه لحظه دا ډیره قیمتي ده. په دې کې نیک اعمال پکار دي. دا جون بیا په لاس نه راځي. الله رب العزت دنیا ته بیا بنده نه رالیږي. آخرت ته ځو هلته توخه وړل پکار دي. نو د لایعنی او بې مقصده کار نه ځان وساتو، بې مطلبه کار نه ځان وساتو. علما کرامو ذکر کړي دي د ضرورت نه زیات بلډینګ جوړول دام په لایعنی کې راځي، بې مقصده کار کې راځي. استاد ضرورت 2 کمرې 3 کمرې دی او ته 3 کمرو په ځای باندې 15 کمرې جوړې، څه ضرورت دی؟ ستا لباس 2-3 جوړې کم سے کم ہی نو دا کافی دي. 3 جوړې کافی دي. الله وز درکړي 3 جوړې د جوړې کړي خو برابر دي. او د 3 جوړو په ځای الماره د 15 جوړو نه ډکه ده. دا بې مقصد او لایعنی پرتی دي، دا فضول دي. د قرنګي کار چې د هغې د ضرورت نه زیات شي او ته پای کې اخته مبتلا د دنیا کې یا د آخرت هم پیدا نشته او دنیا هم نشته، دا لایعنی کار دی. دې نه ځان ساتل پکار دي. هارون رشید باچا د دور یو واقعه کتابونو ذکر کړی ده. فرمای هارون رشید باچا په خپل دربار کې ناست دی. یو مداری راغی. دا مداری توپ چې کوي خندول کوي، داسې ناشناونه کارونه کوي. هغه راغی او ټول خلک یې ځان ته متوجه کړه. وایي زه یو کرتب کوم، کرتب یو لوبه ده خیمه. خلک ورته متوجه شو. یو ستنې د ګنډلو ستنې په یو ځای کې اوټوم بله په ځمکه کې او لږ شان د فاصله کې اخوا لاړه 2-3 قدمه اخوا او نور ستنې ورسره په لاس کې وي. د ستنې په دې سوري کې به د هغه ځای نه هغه بله ستنه ورشته اخوا به یې اړوله په سوري کې دننه. یو ستنه یې ورویشته په سوري کې واوړېدله. خلکو داد ورکه، خوشحاله شو، لکه د غټ کمال یې وکړې. بل کس بیا ورویشته، بیا خلکو داد ورکه. د خلکو نه داد اصول کو واه واه یې وکړه. خلکو د غونډو واه واه یې واغسته، داد یې اصول کو. باچا ته یې وکتل هارون رشید باچا دی. هارون رشید ډېر الله والا بنده و، ډېر دینداره. د ډېر واقعات مشهور دي. نو چې کله ده ته وکتل، ده ورته وایي بهی ستا دپاره 10 اشرفې د سونې نه تا ته انعام دی. ورسره 10 چپړې به ته وال خورئ. غونډ خلک حیران شو چې صاحب ده خو ډېر مزېدار کرتب وکړو، ناشنا کار یې وکړو. په ستن کې د لرې نه مونږ پکې تار نه شو اچولی، ده پکې د لرې نه په ګزار باندې بله ستن تېره کړله. دا خو ډېر داد ورکول پکارو. وایي دا خو منو چې دا 10 اشرفې او 10 روپۍ چې کې مې ورکړې دا خو انعام شو، خو دا 10 چپړې ولې واخې، دا سزا ولې ده؟ هغه ورته وایي د ده د هنر قدر پکار دی، دی قدر دی دا اشرفې چې ورکوم. او دا وهل وامې ځکه 10 چپړې ځکه وام چې دې ظالم ایله پیله په دې باندې وخت خراب کړي ځان لا، دې په زده کولو باندې او دې په پریکټس باندې به ځان لا څومره وخت خراب کړي، په دې به ځان له څومره وخت خراب کړي. وایي دله دا اشرفې م ورکې او سره 10 چپړې موله دې ووښې. محترم عرض مې دا کو چې نن زموږ مسلمان سره دې خبره احساس نشته چې زما دا وخت په فضول کار کې ولې تیریږي. نوجوانان زیاتر په موبایل کې اخته دي او په
د سار نه ماښام شي، د ماښام نه سحر شي. څوک په گیم کې مبتلا دي او څوک په ویډیوګانو کتو کې، څوک په پبجي کې او څوک په فری فایر کې لګیا دي. په الله قسم موږ وخت ځان له خراب کړ. دا وخت ډیر زیات قیمتي دی. په دې کې څه هنر زده کا، څه کاروبار زده کا، څه د لاس په مزدوري کوه، څه زده کا، څه کوه چې مخکې حلال مالم ګټې، پکې د نیکو اعمالو کوشش بم کې. شریعت یوازې دام نه وایي چې دنیا ترک کا او صرف منځ و عبادت کوه او ذکر اذکار کوه، دنیا مه ګټه. نه، دنیا ګټه، حلال یې ګټه. چې کار قصب یې نه زده. دا نوجوانان ټول عمر مونږ پلار وایي بچی مې موبایل اخیستی دی، دی پې تعلیم کوي، او چې بیا بل ورله خبر شي د گیم کولو د وجې نه د سر رګوش لږي مړي یا لیونی شوي، ځکه شپه ورځ مسلسل خوب نه کې. دا ډېر غټ ټینشن په سړي کې پیدا کوي. ابل یو نوجوان سره ملاو شو، ما ته وی بل ملګري راته وی دې کس 2 شپې پرله پسې او 2 ورځې پرله پسې خوب نه دی کړی. مې ولې بیمار دی؟ وینا پبجي گیم کوي، ډېر غټو ډېر مخکې لیول ته پکې رسېدلی دی. محترمو چې کله ورته وایې مانځه له راځه، بیا مونځ نشته، بیا د دې لپاره بلا شي باني دي، وزګار نیم، کپړې بې المازه دي او کور خوشې دی، ځای لرې دی، شل باني مونږ کوو. خو چې د الله د حکم منلو وخت راشي، الله طرف نه اعلان کیږي الله اکبر، بیا مونږ حاضر نه یو. د قرآن تلاوت دی، قرآن ناواله تلاوتو کا ازده کا، مونږ وایو ژبه مو پیړه شوې ده، څوک وایي وزګار نه یو. او محترم چې د دنیا لپاره شي، دنیا ډیګرې په هر ټیم کې بیا مونږ اخلو، د دې لپاره څه وخت بیا نه دی مقرر. محترم عرض مې دا کړو د مسلمان وخت دا ډیر زیات قیمتي دی. دا به فضول کارونو کې تیرول نه دي پکار، صرف کول نه دي پکار. احادیث مبارکو کې دی پور راځي وي تاسو هر ټیم رتب اللسان د الله په ذکر کې ځان جبل امد ساته. الله الله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. مونږ په دنیا په غیبت کې لګیا یو. په الله قسم که چا سره تسبیح هغه اکثر په کوي په غیبت واړي به تسبیح، او که چا ته وایي چې دا لږ غلی شه پردې غیبت مه کوه نو بیا خفه کېږي. دا ته ګوره زما خبره دې کټ کړه. محترمو د مسلمان اوقات ډیر زیات قیمتي دي. د شمار یو څو غړې یو څو لحظې وخت دی، دې وجې نه دا په ښو اعمالو کې په ښه کارونو کې تېرول پکار دي. الله رب العزت زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو دا اوقات په دین باندې تیر کی، دا الله د احکاماتو مطابق دی الله تیر کی. الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم په تعلیماتو موږ ته عمل لا نصیب کی. دا عربی یو مقوله ده، کم سړی چې ډېرې خبرې کوي د اکثر ډېر غول خوري، ډېره غول خوري مطلب ګډې وډې وي. دا ژبه بند ساتل پکار دي. نجات په دې خبره کې دی چې ستا دا ژبه بس بند دی، دا خوله بند دی، بس په دې کې نجات دی. چې څومره خبرې سیوا کې دومره به خرابې خبرې کېږي، ځکه خامخا به د خولې نه داسې لفظ راوځي، داسې وینا به راوځي چې پای به الله خفه کېږي، پای به د الله رسول خفه کېږي، ابه د شریعت خلافي، ابه د دین خلافي. نو دې وجې نه چپ خاموشي ډېره بهتر ده. او خاموشۍ کې سړی ذکر کوي، ړم ذکر شروع کی، په ژبه ذکر کې، دا اړه ذکر کی، دا بدن بیا ذکر شروع کی. بیا به دی دین ته ملا نه ماتا، بیا به دی مونځ ته سحر ملا نه ماتا، بیا به دی ماوستن مونځ ته ملا نه ماتا. د قرآن تلاوت ته به بیا سر چکر نه راځي. نن چې ممکنو که نه ما دا اکثر ویل چې لږ شیان تلاوت وکړم په سر باندې چکر راځي، مې ته یو میاشت پرله پسې وکړه. په الله قسم قرآن خو داسې کتاب دی د دا خو د سړي نظر تیزوي،
څومره به دې کې تلاوت کوي بیماری ختموي دا زده کول هم پکار دي عمل هم پې پکار دی الله دې زموږ استاسو د اوقات دا قیمتي کی الله دې د هغې کارونو نه مونږ محفوظ کی په کومه الله او د الله رسول خفه کېږي د هغې نه دې الله رب مونږ ټول محفوظ وساتي دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمد یې ګناهونه معاف کړي رب زموږ د مسلمانانو خصوصا د نارینه او زنانو نوجوانانو رب د اوقات رب دا ته محفوظ کړي د غلطو کارونو نه پکې مونږ محفوظ وساتي د چغلۍ نه محفوظ وساتي د غیبت نه محفوظ وساتي د لایعنی کارونو نه محفوظ وساتي رب د هغې کار نه محفوظ کړي د کومې چې نه د دنیا فایده شته او نه د آخرت فایده شته داسې لایعنی کارونو نه مونږ محفوظ وساتي رب دنیا آخرت مو ښایسته کړي د قبر د عذاب نه مو وساتي ځنکدن رب د سخت نه مو وساتي رب خپل رضا خپل دیدار را نصیبه کړي رب څومره مسلمانان وفات شوي دي مغفرت نصیبه کړي څومره مسافر دي بهر ملکونو کې دي رب ته حفاظت نصیبه کړي رب د هر قسم شرور آفتونه مصیبتونه لاعلاج مرضونه ټول مسلمانان که مسافر دي که په خپل ملک کې دي کم ځای کې چې دي کم نه کم مسلمانان دي رب ته محفوظ وساتي رب د جنگ جګړو نه محفوظ کړي د اتحاد اتفاق جون مو نصیبه کړي رب د بې حیې د جون نه محفوظ وساتي د بې حیې نه رب د جنگ جګړو نه لاعلاج مرضونو نه محفوظ کړي رب زموږ مال جان وخت په خپل دین باندې ولګي په بې دینۍ نه زموږ مال محفوظ کړي زموږ وخت او زموږ اوقات زموږ صلاحیتونه د بې دینۍ نه په بې دینۍ رب ته مه لګئ رب په دین باندې زموږ اوقات رب ته صرف کړي زموږ اوقات او زموږ مال او وخت رب خپل دین دپاره رب ته قبول کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین سنت کوي الله مو خوشحاله